شروع کوم په نامه د لوی رب څخه ډېر زیات مهربان او بخښونکی دی. کتونکو کوچي کې موجود یم، مولانا صاحب راسره موجود دی د یتیم او غریب په حوالې سره چې دوی څومره د یتیم او غریب درد او عموما د روژې کې کوم خوراکونه کوو یا کومې کپړې غوستو یا د نه علاوه اوس اختر روان دی، د کې موږ کومې تیارانې کړي دي یا بچیو دپاره موږ کوم شیان کړي دي. نو د غریب یتیم هغه کوم درد لري، هغه زړه لري، کوم هغه احساس لري، هغه احساس په باره کې به مولانا صاحب راسره ناست دي، خبرې به کوي. مولانا صاحب اول ټول نه مخکې هرکلی ته خپل تعارف وکړه، تاسو اسم شریف. جی mon nama خو بسم الله الرحمن الرحیم عبدالشهید حقانی دی، دارالعلوم حقانیه کوټه خټک نه مقررات شوی دی او افتاء کورس ما هم کړی دی. نو دلته زه عربي پوسټ عربیک ټیچر یم. بس دا ما تعارف دی. مولانا صاحب د غریب یتیم هغه درد هغه احساس بیان کا چې کوم درد دوی ته میلاویږي عموما د روژې په دوران کې چې موږ کوم مطلب خوراکونه کوو، دسترخوانونه مو ډک کړي وي، هغو غریبان څه دي صرف حالات یې اسراوي، نو هغه درد که تاسو څه لفظونو کې بیان کړو. یقینا لکه تاسو کوم تپوس وکړو د روژې چې کومه د فلسفه دا دی چې یو سړی خپله وږی شي او خپله تږی شي، بیا هغه ته د بل غریب یتیم احساس پیدا شي چې یاره لکه څنګه ما باندې تکلیف تېرېږي. د روژې فلسفه هم دا دی چې زه د غریبانو غمخواري وکړم. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري تاریخ باندې صحابه کرامو ته یو خطاب وکړ، په هغه کې سلمان رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کړی دی او هغه کې اهم رسول پاک صلی الله علیه وسلم اهم تلقین دا ورکړ چې دغه میاشت د غمخواري دی او د غریب او د یتیمانو سره چې تاسو څومره کیدای شي تاسو ښه سلوک ورسره کوئ، تاسو هغه سره همدردي وکئ. او تر دې پورې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې که چا یو ګوټ اوبه یوه کجوره چا ورکړه چا ته، هغه دپاره د جهنم نه د خلاصي سبب وي. نو دغه میاشت یقینا د صبر تلقین انسان ته ورکوي او د غمخواري تلقین انسان ته ورکوي چې خپله انسان وږی وي تږی هغه ته د بل غریب او د یتیم احساس کیږي. بیا کوم شی مو غوستو، کوم شی مو خورو، هغه غریب یتیم هغه هم د شي کې سا وګڼو، هغه هم ذهن کې وساتو پکار دی. یقینا رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو وارې یو یتیم داسې ولید نو هغه یې ځان سره بوتله ژړېدل چې ما څوک نشته. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمیلو چې راته دا غواړې چې تا پلار رسول پاک صلی الله علیه وسلم شي او د تا مور عایشه رضی الله عنها شي. نو خبره دا دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د یتیمانو او د غریبانو هغه ډېر خیال ساتلی دی او بار بار یې د بارې کې تلقین ورکړی دی. او دا خبره دا چې یو سړی دا یو حدیث کې دا راغلی دي چې یو سړی خپله موړي د هغه ګاونډي هغه وږی څملي دغه سړی به د دې تپوس په قیامت بیا ونه کېږي. نو خبره دا دی چې هر سړي ته دا پکار دی چې خپل ګاونډ کې چا سره غریبان وي او د هغه غمخواري وکړي او مقصد یې چې خپله بچي کپړې غوستی، نوي کپړې اچوي، اختر کې د هغو بچیو فکر وکړي، هغو ته مقصد یې چې نوي کپړو بندوبست وکړي. او یقینا چې سهار ویلفیر په کوم سهار ویلفیر والا چې کوم کار کوي او دغو نه مو یقینا چې ډېر مطمئن یو. نو کلي کلي کې د یتیمانو دپاره منډه ترړه کوي، د هغو غمخواري کوي، هغو سره د هغو تپوس کوي. دا یقینا یو ښه قدم دی او مثبته تعاون کیدای شي، هغه دپاره انشاءالله تیاری کوو سره. ډېره مننه.